وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته أجمعين أما بعد فمن كان له قلب بس د کم سړي د پاره چې زړه دی فاته ویل کېږي فای فصیحه. فای فصیحه معنا دا وی چې هغه شرط د وړاندې د هغې عکاسي کوي او هغه راوباسي. اذا اتم امر الدعوه کله چې پوره شو څه شی، اذا اتم امر الدعوه کله چې تام شو امر د چا د دعوت، کله چې تام شو امر د چا الى الحق بالقران بحيث بدسه حیثیت لم يبقى بعد ذلك للخلق حجه چې د مخلوق د پاره د سره حجت نو بس. فمن كان له قلب د کم کس د پاره چې زړه يتفکر او چې هغه فکر کوي په حقایق د قران کې او تدبر کوي په دلایلو کې، استخراج د احکام کوي د نصوصونه د چانه نصوصونه. نو فمن كان له قلب اصل کې خلق بدري قسمه ښه اذا تم کله چې پورا شو امر د دعوت ال القران وغيرها دا پورا شو. نو اصل کې خلق بدري قسمه دي. سنه خلق هغه من كان له قلب چې هغه زړه لري هغه مجتهدین دي. ادم خلق هغه دي چې هغه مجتهدین نه دي بلکې هغه خلق دي چې هغه مجتهدین او پسې روان دي، چې هغه پچا پسې روان دي. القسم هغه خلق ته وي چې غوږی شي. دا دواړه ډېر بختور خلق دي. دا دواړه ډېر او کوم سړي چې دا سرم راپورته نه کوي دین او قران ته او خپل هغه نبراس او خپل هغه عقل مړکو هغه شیشه کو مړی ک طبیعت ناغه په دنیا کې زمینی او قیامت کې به جهنم ته داخلي لنو. اصل کې جی کل مولود یولد علی الفطره فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه او کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم هر بچے پیدا کیږي په فطرت اسلامی. فطرت اسلامی د دیو جن کستا سپیکر یار کست الہ یو تصور لري خو بدل کړي ځان الله سو کا معبود حقیقی ته الہ وي سو بل چاته وي. لکه څنګه چې د ار معشوم یا د معشوم په فطرت کې څه خبره کې خود لشي معشوم کو رکی ځان له جوړي او هغه کې جاروګانی وي ادار دې فطرت یې صحیح او لکان چې بس دغه شین دلته پښتنو هغه هو تماچو تلاش کی تماچې ګرځي چې معشومان او د نور هغه چې کتاب او قلم تلاش کوي. او بهرحال هم یو فطرت ده. وړي ماشومان په سر باندې زرلو پټکوټ یا چې سر پټي او لکان داسې نه کوي. نو دا رنګي پر فطرت کې اسلام پروت دی. خو خلکو بیا خطا کړي څوک یو طرف ته تللی او څوک بل طرف ته تللی، څوک یو طرف ته او څوک نو څوک قسمه خلک دي درې. هغه اول کس قلبون دی د عمل قسم ده او دریم دار چې اطفان ابراس. نو دا څوک کسان شو درې. دا اول دوه ډېر بختور خلک دي او دا دریم کسیوی نو دا په دنیا کې مضمومی او په آخرت کې بده وسایسلا سعیرا. فمن کان له قلب پس چا د پاره چیز لري او القسم یا اخی غد وهو شهید او حال دار چې ده حاضری یعنی زړه حاضری دین او ریدل ته او هو فی الدارین حمید دے بدار دنیا و در آخرت کے ډیر صفت شوی یو سید نیک بخت بھئی. ومن لم يرفع الیه راسا چاہتے التفات نہ کا سر اوچت نہ کا واطفا نبراسا اطفا نبراسا یعنی غم میں خپل عقل نه دغه مصباح. اصل کې نبراس هغه مصباح دی او مراد نه هغه عقل له خپل فطری صلاحیت ختم کو. نبراس یعنی هغه نور او رڼا کټ نوري فطرت چې ستوي نو هغه شي شکل مړ. اطفاء مراد سره اعراض د آیاتونو د الله تعالی نه، اعراض د چانه د آیاتونو د الله سبحانه و تعالی نه. نو دا مړ یاش زمیمن دا کسب مضمومی په دنیا کې وسایسلا سیرا او دا کسب داخل شي وسایسلا سیرا. سایسلا سیرا دا کسب جهنم ته شي داخل. دلته مولانا یو مسله دا چې وسایسلا سیرا دلته کې وړاندې کستا صوفی کوي من لم يرفع یعش. نو دا جواب لم کې واقع دی نو مجزوم دی او دا سیسلا سیرا دا ځان له جمله مستانفه ده او دا سند چې ما قبل یعش په دې بیا خو یصل پکارو کنه ځکه چې هغه جواب لم مجزوم نو دام جواب پکارو. خدلته کې مفسر دا ذکر نکړه بلکې جواب د لم یعش ذکر کا
او دا بل وسیسلا سعیره دای مستانفه ذکر کړه وجه دارا چې دا اوله خبره نه ده دا دومره ضروری نه ده او دا دویمه خبره ډیره ضروری ده یو سړی دی بيدینه دی نو ضروري خونده چې عايش زميمه ا دنیا کې ژوندم خطرې د ټرمپ نه غټ ظالم سوچته او د ټرمپ نه غټ بیوقوفي زمانہ سوچته نه او بیا هم عايش زميمه نه دی وسيسلا سعيرا داسي وي فيا واجب الوجود ويا فائز الجود ويا غاية كل مقصود صل عليه صلاة. غرض د مفسر د دې عبارتنا هغه صلات ته په سردار دو جهان د دوالو جهانونو په سردار باندې درود ویل پکار دی عقلن هم او نقلن هم. ارچه عقلن دین والله په غایت درجه تقدس کې دی امن په غایت درجه تنادس کیو منګه ټول ذوات حیولانیه او مادیات او هغه مجرد د تجرد کامله بحت خالصه سره منځ کې داسې علاقه نشته چې موږ دا غي نه ډایرک استفاده وکړو دا به استفاده په واسطه یو واسطه سره کوو او چې هغه واسطه چې دوه جهته لري یو جهت د الله سره یو جهت من سره هغه سردار دو جهان صلی الله علیه وسلم دا غدوه تعلق لري الته ګناونه نه کوي دلته قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی داغه په وجه الله دین راوړی دی او دین خدای الله لوی کرم او رحم دی قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان چې الله تعالی تاسو ته هدایت ته ایمان کړی هغه ته وډالې پېښ کول پکار دی هغه وډالې په صورت د صلات او د سلام کې په صورت د صلات او د چا کې او نقلی ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. فیا واجب الوجود نو د دې جنا صلات ذکر کړي مولانا یوی واجب الوجود یوی ممتنع الوجود ایوی ممکن الوجود. واجب الوجود دی ته ما یکون وجوده ضروریا ممتنع الوجود دی ته ما یکون وجوده ممتنعا ممکن الوجود دی ته چې نه وجود ضروری او نه عدم نه وجود ضروری او نه نفیا واجب الوجود یا واجب الوجود یا کس چې ستا وجود عین دی نو د الله وجود د حکماو پنځ عین دی د الله سره د صوفیاو پنځ او د جمع متکلمین پنځ عین نه دی زائد دی خو ضروری دی الله سره عین نه دی خو سره ضروری او ضروريات لا تعللوا کم شی سی ثبوت چې کم شی ته د ضرورت نه هغه معلول به علت نه هغه معلول علت نه نو منس کې بل علت نشته چې هغه الله ته وجود ورکړل الله ته څور کړل. ويا فائز الجود دا خبره خو ختمه شو. دویم دا نقطه د التفات داول غائب را روان الحمدلله الذي فلان 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 اوس ډایرک التفات شو یا واجب الوجود اشاره دا ورکې دې خبره ته اشاره دا ورکې دې خبره ته چې د مخ کې چې د الله کوم صفاتونه شو نو وای ما داسې صفاتونه وکړو چې دغه صفاتونو د وجنا دغه صفاتونو د وجنا اے الله تماته داس حاضر شو لکه چې یو مخاطب ته ګورم زما وړاندې ولاړی فیا واجب الوجود هذه هي مرتبه الاحسان دا مرتبه رسای او بود ربک کانک تراه فان لم تكن تراه فانه يراك فان لم تكن تراه فانه يراك الله دې ګوري نو دا مرتبه رچا شو ده احسان. پرون یو کتاب کته انو پکې دا خبر راغله چې یو کس وی کراچي کې ډاکټر عبدالحی صاحب ته وی لوی پیرو ورته وی الوی مرشدو وجید ما ته مرتبه د احسان حاصله ده څنګه هغه ماشاءالله جزاک الله خیره شکرا لك خډیر لوی خبره ده او چې تا ته مرتبه رچا شو احسان خدا را ته وای چې دا مرتبه احسان د تپسیشي کې حاصله ده
په مسکی کې په نور سکم نو غیر شویجی مسکی موس چې کوم الله تعالی د سی موس کوم نه مرتبه احسان خو دې ته نه وي چې صرف موزو مرتبه احسان خدا را چې موزو نو داسې چې چاته سبق وای نو داسې چې الله تګور مزه او که دکانداری او تجارت کوي یعنی دا مرتبه د احسان مطلوبه ده په عبادتو کې اعتقادیاتو کې عبادتو کې معاملاتو کې معاشراتو کې او اخلاقیاتو کې چې دا ټول مرتبه احسان حاصل شي دې ته مرتبه احسان. بہرحال میدل تک فیا واجب الوجود کیا غا مسئلہ دا نقطہ را الالتفات شد غائب نہ چاہتا خطاب دادا سرے لک الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم دیکھیں چی ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین التکم دا سدا چی التفات شرد جانب دا غائب نہ جانب دا چاہتا دا وَيَا فَائِزَ الْجُودَ او اے افادہ کون کی عد سخا یا فائد الجود یا فائد الجود کی استعارہ دا استعارہ پا کہتا ہے چھ فائز اصل کے دا فاز الماء اوبو کسرت اوبو دا غیر پارا مستعملی او بیادن تک مستعمل شدہ فائز بچا کے پا کسرت عطایاو کے فکسرت عطایاو کے مستعمل شدہ استعارت الریہ شدہ استعارت سیشے شوا او دلتا کی دا کسرت ما بطور استعارہ راوڑے شوے دے دا کسرت عطایاو دپارا ویا غایت کل مقصود او اے انتہا دا ہر مقصود اللہ تا انتہا دا ہر مقصود ذکر ہوئی کہ ہر مقصود ہم دا غرب تا منتہی کی گیا ہر مقصود ہم دا غرب تا صلی علیہ پدی پیغمبر بانی اے اللہ رحمت راو لے گا پدمانی سیشے راو لے گا اگر رحمتون پدمانی ہوکا او بیا صلات انداسی صلات توازی چی برابری غنا اہو دا نفع سرا اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ جتنا نفع دے چکے ہیں ان جیسے اس پہ رحمتوں کی بارش فرما سمرچ دخل کو تفیدی ورکلنی نو دد فیدو مطابق پدبان سوارا ورحم وتجازی عناءہو او چه بدل شی دد مشقت ایا برابری دد س وتجازی عناء چه بدل بی دد مشقت د چه سمره مشقتونه برداشت کړلی چې لاغه بدل شي وعلى من اعانه او په هغه چا باندې هما چې د دې پیغمبر اعانه یعنی ساعده قولا او فعلا چې موافقت کړي د مدد کړي قولا او فعلا وقرر تبیانه ومضبوط کړي د بیان تقریرا په تقریر سره چې مراد د دین صحابه کرام دي مراد د رسول دي وحافظ علينا من برکاتهم یا الله د دې د برکاتو نافذ من باندې راو وروا نو دلته کې هما اصل د فیض سیلان الماء من جوانب له چې په دې کې زیادت خمرات کثرت منافع دي مراد څه شي دي کثرت منافع او اے اللہ وحافظ علینا من باندې افادو کې د دې د برکاتونه برکت پر معنوي زیادت واسلک بنا مسالک کراماتهم یا الله من بوزا پاغلارو د کرامتونو دې پاغلارو سم یعنی اے اللہ منگا بوتلو کا منگلا یعنی منگ داخل کا پاغا طریقی شیطان دی رسول اچتا پا دی عزت کر لے سمطلب مراتب علیاء دی ورطا والرسول فمراتب علیاء دی فائز کرلی فمراتب چا علیاء لویو مراتب ردی سشے کرلی فائز کرلی وسلم علیہم وعلینا تسلیما کثیرا
او وسلم علیہم وعلینا، بس د سلامتیا معاملہ وکړه دي سره او من سره تسلیما کثیرا، په تسلیمی کثیر سره، په تسلیمی چا سره. وبعد فإن أعظم العلوم مقدارا وارفعها شرفا ومنارا. غرض د علامه موصوف د کلمې د بعدونه، د بعدون رستو د سو خبرې ذکر کړي. یو علت ذکر کړي د تعین د فن، علت ذکر کړي د تعین د فن چې زه په کم فن کې خبرې کوم، او د دې سره بدا تذکرہ هم کی هغه کیفیت د خپل مصنف په هم ذکر کی، کیفیت پر چا ذکر کی داغه مصنف سے رقم چی کتاب او درم بده تسمیه د دې کتاب هم ذکر کی چې د نوم سره. نو دا اول نه دې ذکر کې علت تعین د فن، دا علت تعین د فن ولې کوي؟ دا د دې وجنه کوي چې بیا تصنیف پدې کې دون الفنون الاخر ترجیح بلا مرجح نشي. دا وسو کوئی چې تفسیر کې کتاب لیکي او نورو کې نه لیکي، نو دا خو ترجیح بلا مرجح ده. نو دې ځان د ترجیح بلا مرجح نه بچ کوي، ځان د ترجیح بلا مرجح نه څه کوي بچ کوي. نو د دې د وجه نه څه ذکر کوي؟ علت تعین د فن کې، علت تعین د چا هغه فإن اعظم العلوم نا ولطالما پوری ذکر کی. بیا به کیفیت د مصنف ذکر کوي احدث نفسی بان اصنف، او د حقین رستو بیا دا خبره کوي چې نابیا ان اسمیه بعد اتمامه بانوار التنزيل واسرار التاويل، فها انا الان اشرع وبحسن توفيقه اقول وهو الموفق لكل خير والمعطي لكل سوء. دا سره بس ذکر کې اخر کې نو دا اول دا مسله ختم شو. پادشاه بعدو فإن هغه مباحث کلمه د فا هغه مخکې ذکر کړی دی او بلا کتابونو کې تاسو ویلي دي چې دا فا ولې ذکر کیږي، او بیا تاسو ویلي د بعدو هغه حالات ثلاثه چې دا ظرف ته حالات ثلاثه مقتول اضافت شي مضاف الیه و خالی نه نسیم منسیا معرب که مذکور معرب که پنیت کې او مبني، ځکه اول دوه صورتونو کې محتاج نه دی او په بل صورت کې څه شی محتاج دی مضاف الیه کړ شو، بیا په مضاف باندې دا ضمه راوړل شو، دا ولې راوړل شو؟ دا ردی وجنه راوړل شو چې د غټ نقصان رسیدلی او دا غټ نقصان په نتیجه کې جبیره کامله پکاوه، او دا زمه جبیره کامله څخه د عمده سيزونو علامت ده. نو دې لپاره جبیره کامله پکاوه، جبیره کامله په صورت د زمی کې وي، نه ځکه بعدو کې زمه. بیا دا خبره الحمدلله موږ دي کتابونو کې په بار او بار کړل چې د فاعل 15 اقسام، یو فاعل جزائیه هغه سبق شرط غواړي او فعل شرطم غواړي، او یو شرط غواړي او فعل شرط غواړي، او یو فاعل تفصیلیه نو اجمال غواړي، یو فاعل تعلیلیه نو یا په علت داخلي معقبه د معلولی لکه ابشر فقد اتاك الغوث، او کله ما قبل علت ما بعد معلول لك اکلتو، نو اکل علت د اشباع، نو کله په علت داخله او کله په چا داخله په معلول، کله په علت او کله په معلول، کله په علت داخله او کله په معلول. او یو فای تفریعیه د متفرع علیه غواړي، او یو فای زائده ده ناغه موخیلی د فصاحت الکلام سره، نو دلته کې دا فا کم افاده نو لنډه به وایو
چې دا وبعدو اصل کې زمون محشیم لیکلی چې دا بعدو ظرف ته پکې معنا د شرطیت تلک اذ لم يهتدوا خدا خبره زمانه د خوخه ځکه ته بعدو ظرف شي او معنا د شرطیت پکې شي نو هغه پهلی شرط څه شو دا خو هغه شرط شونه پهلی شرط څه نو دا خو زمانه د خوخه خو یاد افا زائده ده کته هغه خو موخلی وینا صرف دلته دا خو د لیکيږي چې دا بعدو د بابا ته مضاف نه دی نو منځ کې فار اورلې شو دا بعدو ما بعد تسنه دی مضاف نه دی بس د دې لپاره سره اورلې شو او یاد افا جزایه اصل کې دا و بعدو د خدا وو د اما په ځای ولاړل او د اما په ځای باندې درېدلې شي وو د چا په ځای باندې ځکه امام د استیناف ته پاره او وو ضرورین د چار ذکر چا د پاره د عطف ته پاره نو دا د دې په ځای ولاړل نو اما بعد دې او اما بعد په اصل کې د سره مهما یکن من شیء مهما یکن من شیء نو مهما مبتدا یکن فعل شرط یکن نه دا یکن دا کان تام بس شو فعل دا کان تام مرخه من شیء بیان فی موضع الحال او دا بعدو وغیرہ متعلق په یکن پورې نو لنډه خبره دارا چې دا ټول به فعلیه شي او خبر بشي د مهما مبتدا د پاره د مهما چا د پاره او مهما مبتدا سره د فعل شرط نه متعلقات دا ټول جمله او فعلیه خبر واقع شي وکنه نو دا به ټول جمله اسمیه شرطیه ٹھیک شو جی بیا دا سو شو چې دا مهما منګه حذف کو د پزیم سی شراول اما نو مبتدا چې کټ کې هغه سره اسمیت لازمي نو د دې په ځای باندې خو اسم راول پکارو خو اسم من لږ رستو لږ بعد کې راول چې دا بعدو دی چې څه شی دی او دا یکون فعل شرطم سره د خپل کلمونه حذف کو او د دې په ځای رستو فار راول د دې په ځای څه شی راول فار اما بعدو اما بعد نا او اما بعد فإن اعظم اما بعد فإن اعظم نو کلمه د فام راوړه نو دا ټیک شو کنه جی نو اصل کې عبارت څنګه او تما سره وایا مهما یکم من شیء بعد الفلان وفلان فإن اعظم العلوم دسیو بیا مهما کټ کا چې اسم شرط مبتدا و د سره اسمیت لازم او فعل شرط هم کټ کا د سره پا لازم و نو دا اقامت لازمین و موضع الملزومین شو اقامت لازمین لازم سی شعر اسمیت او فا فزید ملزومین و ملزومین سی دی مبتدا او فعل شرط مبتدا او فعل نو دا اقامت لازمینو فزید ملزومینو نو دیتا خلق وی هذه هي اقامت اللازمین مقام الملزومین دا اقامت لازمینو شو فزید ملزومین و حقیقتا نگوره فی الجمله حقیقتا خو به علاوه چې مهما کټ کړي وي دا غي په زیر سره وړوي اسم نو موږ خدای غي په ځای اما راوړ یا و راوړ ا چې فعل شرط کمزې نه کټ شوی وي ان تر فارا وړي نو فا خطا رستو راوړه د بعدونه د سره وړه نو دا اقامت لازمین او موضع الملزومین حقیقتا نه دي او په جمله دي په جمله څه مطلب اغزم اسم را نه وړ او لګ رستم ترا وړ کنه هغه ځکه هغه ځکه
رانوړ خو لږ رستم راوړ کنه پاغه زم سره نوړ خو لږ رستم تراوړ نو چې پاغه زم رانوړ اول لږ رستم راوړ نه اقامت لازمینو اقامت لازمینو وزید ملزومینو فی الجمله شو پوښی جی کپاغه زم را نه وړ نو لږ رستم را وړ لکه بادو او کفام پاغه زرا نه وړ انت فازکر شراوړې کده دی واو یا د اما نه رستو ډایرکټ پار راوړ نو اما فا بشي کنه اما فبعدو د سی وشي کنه نو اجتماع د اما او د پار راځي او پار اتصال د پار راځي اما د انفصال د پار راځي نو اجتماع د متضادین راځي نو موږ ځکه انت نشو راوړې نو دا اقامت لازمین شو موضع الملزومین فی الجمله بیا دا کلمه اول چا ویلې و نو سو کوئی داؤد علیہ السلام سو کوئی یعقوب علیہ السلام سو کوئی صحبان بن وائل اور سو کوئی کعب بن لوئی اور سو کوئی قیس بن ساعدہ قیس بن ساعدہ نو دے یا داؤد علیہ السلام یعقوب علیہ السلام د دې پرنګ خبر کړي وځکای خو سو عربي نه ویلا په دې پرنګ او یا صحبان بن وائل یا کعب بن لوئی یا قیس بن ساعدہ دا دی اول نه دا ویلو صلیح صحابه کرامو نه را نقل نو د دې ویل هغه سنت دي د دې ویل څه شی دي سنت وصلی الله